حي على لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. درود شریف وی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. د مېدت منی قرآن پاک شیو سورت تا چی ایتا سورت فجر ویائی. دا پا قرآن پاک شیو کم اتیالا سورت تا نواسی نمبر سورت تا قرآن پاک کو ویل کیم ترتیب دا پا نسخہ شکیم موجود دا او دی نزول پا لحاظ سر لسم سورت تا. داغا سورت پا نبی علیہ السلام دے کلا نازل شوی دا دے ہجرت نا مخشی کہ پیغمبر علیہ السلام مدینہ منوری تا ہجرت نو کرائی. ہجرت نا مخشی پا مقام مکرمہ شی پا نبی علیہ السلام نے دا سورت نازل شوی. پا دا سورت شی و ابتدا شی اللہ پاک قسمین خورلی دی. اول قسم یہ دا خورلی دا والفجر مدہ قسم وی پا وقت سبو بندی. بیا اللہ پاک بیا دویم قسم خوری ولیالین عشرین پاغا شپی لاسی وردی شی مدہ قسم وی پاغا لاش پی وردی شی پا لاش پی شی اللہ پاک پا لاش پی بندی قسم کرائی دا. نو دی مویدت منی دارا دی کئی والفجر چا اللہ پاک سبو پا وقت بندی قسم خوری دا سبو کیم تم تویئی چی دا اللہ کیم قسم خوالی دا داغا وقت کیم دا صبح صادق تویئی چی کلا گئیز آزان راوشی المینز راوشی ترد غرمستر گیار خطل پیرے ای دیتا سویئی دیگه تیم تا صبح صادق ویئی چی کلا غرمستر گیار وخیجی نو بیا دی مویدت من پا دنیا شی وریز رنگا شی او دی مویدت من بیا دیگه نبادا وریز شیری شی. نو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا دوسرا صحابہ یہی کہ اللہ رب العزت چی دا قسم کرائی دا ای دیگه نا عام وریز ہر سبو نا مراد دا لکا میشتوس پا زندگی سے ہر وریز اللہ پاک دا غرمستر گار خجاوی ہر وریز دا سبو ٹیم صبح صادقہ ای دینوی چی آغا مراد دا صبح صادقہ ہر وریز صبح صادقہ نا مراد دا. او دی میدت من عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دویم قول یا رغلی دا چاگا ویئی کی دیگه نمراد محرم اول تاریخ تا یعنی یکم محرم سبو او نمراد دا. و بعض مفسرین ویئی
چې دغه سبو ټیم چې د الله قسم خوړلې ده دغه نه د ستر عیدا کیما ورځ دو قرباني ورځ دغه نه هغه صبح صادق مراد ده خود میدت من عبد الله ابن عباس حضرت عبد الله ابن زبیر وی چې دغه نه هر ورځ هر سبو نه مراد ده عبد الله ابن عباس دویم قول دا چې محرم اول تاریخ یکم محرم او بعض مفسرین وی چې دغه نه استرید اوله استرید ورځ نه مراد ده هغه کوم وخت نه مراد ده سبو ټیم بیا د میدت منی دویما آیات شاء الله وی ولیالین عشرین مدکسام می پاغش پہ لاس شی اللہ سے شپے بندے مدکسام می دیکھے نا کیمیا لاس پہ مراد دی د مویدت منے تفسیر قرطبی دا یو تفسیر دا د قرآن پاک ډیر اوچت تفسیر دا پاغه شی امام قرطبی رحمه الله هغه وی چې دغه نا لاس ورځ ذوالحجه ونه مراد دي لاس ورځ د ذوالحجه میاشتې اول لاس ورځ ونه مراد دي او بعض اهل علم حضرات وی چې د رمضان اخیری لاس شپه ونه مراد دي او د میدت من علامه ابن القیم الجوزی رحمت الله علیه دا ډېر اوچات امام تیر شوی دا ډېر کتابونه لیکلي دي یو تفسیر دا هغه متخپل هم د عربی تفسیر دا مو په دا باندې خپل مقاله ترجمه او تشریح په دا باندې مقرری وا نو هغه علامه ابن القیم رحمت الله علیه هغه ویای چې په دا څه ایس تعارض نشتا پداغا سے یاد ذوالحجہ وینا شپے وینا مراد دی ورځ وینا مراد دی یاد رمضان آخری شپے ورځ وینا مراد دی پدا دوی سره خبره شي ست تعارض جګړه نشتا ورځ په لحاظ سره وخت سے ورځ د ذوالحجہ هغه ډېر اوچاتی دی او شپې چې رمضان وخت سے رمضان آخری عشرہ کې مشپې دی ډېر اوچاتی دی نو ورید اوشپے ورید ذوالحجہ کا اوشپائے دے شپے دے رمضان آخری کا بدا سے تعارض نشتا تو دے میدت منے او دیو تا مفسرین ویائی چی دیکھے نا دے ذوالحجہ دے شپے آگا بنا مراد دی چاکی میں ذوالحجہ شپے ورزی دی دے نا ولیالین عشر نا مراد دی نو مویدت منی دا ډېرې اوچاتې شپې ورځې دي عبادت شپې ورځې دي د مویدت منی دا میاشت شریدو نن دویم ذوالحجه ده دویم تاریخ د ذوالحجې د میاشتې ده او دغه میاشت دې ته الله ډېر عزت ورکړی ده ډیر قدر دی وجه نه ور کړی دا آب میزا خبره ټوله بیانوي شوال اول چې ذوالحجې د میاشتې تاکیم فضیلت الله ور کړی دا اول دا ور کړی دا چې دا ذوالحجه هغه میاشتو چې دا د حرمت ولا میاشتو یعنی مخشبي صحابه کرام په داور شي کله به جنگی تا صحابه وتل جنگی نه به کړل نو داغه میاش په واسل ویر میاش ته په بلس میاش ته شي کولا چې هغه شي سلویر میاش ته د حرمت ولوي په هغه د پر جنگ کړل جهاد کړل قتال کړل په داسې سلویر میاش ته شي جایز نیوي په دای باندې دا خارومي ویلي چې دا میاش ته ډېر عزت منی دي دا میاشت ډېر د برکات نه دي هغه سلویر میاشت کیمی دي اوله میاشت ذوالقعده هغه میاشتو دویمه
د حرمت میاشتې شي هغه ذوالحجه میاشتو، درېیمه هغه د محرم میاشتو، څلورمه هغه د رجب میاشتو. دا هغه میاشتې دي چې په صحابه کرامو باندې په دغه میاشتې شبې جنګ کړل کافر سره او مړول او قتال دا په دوی باندې بند وي. ویلې چې دا میاشتې ډېرې عزتمنې دي. نو اول فضیلت قدر عزت د دې میاشتې دغه ده چې دغه میاشت په حرمت میاشتې شدو، دغه په عزتمنې میاشتې شدو. دویم فضیلت دې میاشتې ته چې الله ورکړی ده چې کومه میاشت لګیا دو شریدو نو مو عزتمنې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په ټولې نه زیات اجر چې میلاو کیږي یو انسان ته داسې په بله میاشت نه میلاو کیږي هغه دغه میاشتو چې په دا میاشت که یو سړی نیک عمل کو الله پاک په دغه انسان ته د نیک عمل زیات بدل ورکوي. داسې بدل به په بله میاشت نه وي لکه په دا میاشت چې وي. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره وکړه چې زیات د اجر میاشتو په دینه بل اجر ولا میاشت نشته، یو صحابي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کو چې یا رسول الله یو سړی مجاهد وي آپ جهاد سے لګیا وي په دینا دغه میاشت عبادت بهتر ده، یعنی په هغه جهاد سے چې لګیا وي او یو سړی عبادت کو دا عبادت په هغه نه بهتر ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ویره نه چې یو سړی په جهاد شي وي په جهاد نه دغه ډېر زیات اجر ده چې دغه شی سړی عبادت وکړو داسې سړی الله روزي کو. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو داسې سړی وي چې هغه د الله په لیار شي روزي په خپل پیسې باندې جنگ سامان مخوري جهاد سامان کو خوري او بیا هغه سره خپل دنیا آپ جهاد سے قربانی وکړو، مالی قربانیا وکړو، جانی قربانیا وکړو. وی چې بیا دا کس شهید شي واپس رو نشي، چې واپس رو نشي نو وی چې دا انسان دا شهید شي بیا د شهید درجه دغه د کې ډېره زیاته ده. او دینه علاوه کا واپس روغلو نو دغه شپې او د ورځې عبادت په جهاد نه هم ډېر زیات اجر ده. آپ د میاشتې په دغه ذوالحجه میاشتې چې سیک عبادت وکړو. دا خو د دویم فضیلت شو. دریم فضیلت دغه ده چې په دغه میاشتې ذوالحجه په میاشتې یو عبادت کیږي چې هغه عبادت په بله میاشتې نه کیږي. هغه کیم عبادت ته د اسلام یو رکن ده چې ته حج ویږي. داسې رکن ده چې اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشبیه ورکړی دو یوې خیمه سره چې د خیمه سودو د اسلام مثال یې ورکړی دا چې داسې مثال یې دا لکه یوه خیمه په خیمه په 15 مټې باندې ویلوړوي، یوه مټه په میان شي وي او څلور مټې په څنګې شي کونجي شي وي. نو وی چې کله چې دا میانځنۍ مټه وي غټه مټه او د څنګې ته مټې مکملې وي نو خیمه هغه رغه ویلوړوي. او که چېرې میانځنۍ مټه نه وي خیمه مکمله پرې وتلې وي مکمله نسکره وي نو دا میانځ مټه ضروري دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تشبیه ورکړی دو د خیمې سره چې د اسلام میانځنۍ مټه چې دو کلمه ویل دي. کلمه سړی نه ویلا نو دا بالکل مسلمان ده نه. کدا لمونځ کو کدا روژه نیسي کدا زکات کو کلمه به ویایي مټه پسې ضروري دو. او دا څنګه ته که چېرې کیمې مټې پوتې شوې په لمونځ شې سستي وه یا زکات یې نه وي ورکړی یا حج یې نه وي کړی نو د مو عزتمنې دا مټه به
بیا ویلوړه وي او که چېرې په سنګیشې په یوې غاشې نقصان و نو دا مټه به داسې قضا به پرې وتلي به لشکېدلی شي یو سانګ به پرې وتلی وي نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د اسلام داسې د خیمې سره یې تشبیه ورکړي دو لکه یوه خیمه د څلوېر مټې څنګې ته یوه مټه په میان شي چې کلمه ویل دي او څلوېر کونجې ته څلوېر کونجې نه وي یوه کونج والا مټه یې المین شو بل کونج والا مټه یې زکوت شو بل والا رضا شو بل کونج والا یې خاج شو نو د موی دتمنې د اسلام په پنځه مټې باندې ویلوړ ده میانځنۍ مټه کلمه دو او په د څنګې شي یوه مټه خاج هم ده نو په دغه میاشتې په دا ذوالحجه میاشتې د حج غوندې لویه فریضه یو د اسلام یو لوی رکن په داسې ادا کېږي په بله میاشت نه ادا کېږي حکیمه میاشتو دا میاشتو چې نن شری دو دویمه ورځې دو ماه ذوالحجه ورته وایي نو دې وجې نه دا فضیلت الله ورکړی ده او څلورم فضیلت دغه ده چې په دغه میاشتې ذوالحجه میاشتې تکبیرات تشریک ویل شي دا تکبیرونه دي چې کله د عرفات د ورځې نه شروع کېږي د عید نه یوه ورځ مخکې تکبیرونه شروع شي تکبیرات تشریک ورته وایي سبو منځ نه بعده شروع شي تر د استر د څلورمې ورځې پورې دا تکبیرونه یو ورته ویل واجب دي نو دا تکبیرونه په بله میاشتې نشي ویل صرف په نم د ذوالحجې باندې شروع شي نم د ذوالحجې د عید منځ نه بیا د نه بعد لسم د ذوالحجې د عید اوله ورځ بیا نه بعد یولسم د ذوالحجې دولسم د ذوالحجې دیارلسم د ذوالحجې د مازدیګر منځ پورې ټوټل په درویشت منځې شي دا تکبیرونه دا ویل واجب دي نو دا یو فضیلت کې څلورم دی وجې نه ده چې په دا میاشتې تکبیرونه ویل شي په بله میاشت یا نشي ویل او پنځم فضیلت د دغې میاشتې په دا منده ده چې په دغه شي یوه رضا سیکونس یې لکه نن د دغې میاشتې دویم تاریخ ته یوه رضا دې ونیوله په اول تاریخ ته ونیوله په دویم دې ونیوله په دریم دې ونیوله په څلورم دې ونیوله یو کول د رضا ثواب الله ته ولیکي یا که یو کول د رضا نیولې وي نو دا فضیلت الله دې میاشتې ته ورکړی ده او شپږم فضیلت چې الله ورکړی ده په دا ورکړی ده چې حجة الوداع چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام آخري حج و هغې نه بعد بیا دنیا شي پوتې نه شو دنیا نه رحلت وکړو دنیا نه سفر وکړو نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو په حجة الوداع په مقام باندې یو آیت نازل شوی ده چې الله پاک فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی عند آیت دا آیت په بله میاشت نه ده نازل شوی دا حجة الوداع پیغمبر سلام آخري حاجو دا ذوالحجه میاشت ده نازل شوی ده اووم فضیلت د دغې میاشتې په دا باندې ده علما لیکلي دي چې په دغه میاشتې یوم عرفات چې دا یوه ورځ ده چې په هغه ورځ باندې عرفات میدانه شي خلک جمع کیږي یو سړی حج ته لوړ شي حج هر ته شی وکړو خو وقوف عرفات یې نه وکړو عرفات شي نه ودرېدو حج یې نه وشو نو دا هغه ورځ کومه ورځ دو دا ورځ په کومه میاشتې دو دا هغه په ذوالحجه میاشتې دو چې هغه د ستر عید نه یوه ورځ مخکې حجون صاحبون هغه ځای کوي وقوف عرفات کو نو دې وجې نه فضیلت الله ورکړی ده اوتم فضیلت چې الله ورکړی ده په دغه عرفات په ورځ باندې په کروڑاوې په ارباوې خلکې ګناهګورې خلکې الله بخشش کو داسې بخشش په بله ورځ چې نه کېږي لکه په د عرفات په ورځ باندې کېږي او بل فضیلت یې دا ورکړی ده چې په دا نم دی په دغه میاشتې ذوالحجه شي نم فضیلت دغه ده چې د عید مینځ ده استر عید مینځ ده چې دا مینځ په بله میاشت نشته صرف دا عید په ستر عید په ورځ باندې ده او لسم فضیلت د دې میاشتې ته چې الله ورکړی ده په دا ورکړی ده
چې لسم د ذوالحجه باندې یعنی لسم تاریخ د ذوالحجې دغه میاشتې میش قرباني کی نا قربانی بل ټیم نه کیږي کته بل ټیم کې عید نه علاوه بل ټیم یې کا ته قربانی نه وشوا او میش قربانی کی اول ورځ نه شریکی لسم د ذوالحجې نه بیا ایبل اسام دویل اسام درې ورځې میش کړای شي نو د مویدت منه دا لاس فضیلتنا الله ور کړی وی امیا شریدو او نن دا اول کا دویم تاریخ دا نو په چار دا د چې میز نه رژه پته نشي کا په خپل رژه نشي نیوای شزینا ډېر تکړه دي اب یا رژه نیوای شي نو دی وجنا میستو شزینا ته وی ایو کول دې رژه صاحب دا بیا میسته نه ملويږي او دا شپه ډېر قیمتي دو الله په خپل باندې قسم خوري چې ول فجر مود قسم وی په وخت سبب باندې دا الله په یو قسم کړی دا دویم قسم الله کو ولیالین عشر مود قسم می پاغلاش په باندې علاش په متعلق امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی چې لاش په نه مراد ذوالحجه د لاش په دی نو دی وجنا شری دی چې میستوس نه پته نشي شاه دایو مکاوي لکه څنګه په درځي باندې یو سیزن وی دی پیسې ګټلې چې پاسه جوړې وګڼي او دا سه په دکاندور باندې کله سیزن وی چې هغه خپل سیزن چلوي میشتو مسلمانانو لپاره الله یو سیزن رو کړی دا ان کایده پر چې میشتو داس نه چې غافل شي بیا به هارمون کی بیا قیامت په ورځ باندې میشته سان ملوي کمی ډیر الله ته وجوړي چې الله میش دنیا ته واپس کا چې میش رجون سي او عبادتونه وکي ایوا باندې کې جنن میشته مقادو چې رجانا پته نشي تلاوتینا نه پته نشي په دا شپه ورځ شه عبادت وکي الله د میشته عمل توفیق نصیب کو یا الله دې بنا معاف کړي خزر مجمع شي الله چا سکه سم حاجت نبی یا الله خدا پاک ته پیرا کې مشکلات نبی یا الله په خوشي بنده بدل کې میش په حال بنده یا الله رحم کې میش په د علاقہ په د ملک په د وطن شیخ شلای امن روولې امن یا الله قائم دایم یا الله وګرځوي او یا الله مشتول د ظالمونو ظلم نه وسوته یا الله مش په خپل ظالمون ما کې او یا الله سیک د جماعتینا مدرسې خوشلیوي یا الله ته کې نه خوشالي کې او یا الله خدای پاک سیک مدد سره کو ته یا الله مدد وکي او یا الله خدای پاک د مسلمان په خپل دربار کې قبول منذر کې او یا الله چې سیک امن خرابوي او یا الله بجمنیر وری یا الله هدایت توکي که هدایت نوی خدا مختم زکه ناور کې او یا الله خدا پاک میز مسلمان په خپل حفاظت شي خدا پاک مینه وسوته ظالمون ظلم نما وسوته او یا الله په خپل میز ظالمون ما کې الله رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।